الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ته پته ده زما ګوهر علي پښتونیار نوم دی او زه د امنکوټ ویلیج کونسل 2 نه د عوامي نیشنل پارټۍ د جنرال کونسل امیدوار وم. نو د ټول ناول خو زه د الله رب العزت ډېر شکریا ادا کوم چې موږ یو دومره غټ عزت راکو، چونکې زما اولنی الیکشن و، زما د سیاسي کیریر دا هغه اولنی ټرای وه. نو ما د الله پاک ډېر غټ عزت راکو. تقریبا اوس خو لا مکمل کاونټینګ موږ نه دی کړی، خو د 500 نه څه ایبه ووټ ما اخیستی دی. نو انشاءالله زه خپل عوامو ته دا باور ورکوم چې زه ستاسو د 4 کالو لپاره کونسلر منتخب شوم او چې ستاسو څه خدمت راځي زه به انشاءالله هر در ته به ځم، هر ځای ته به ځم او ستاسو حق به راوړم او هغه به په دې کلي کې په دې محله کې لګوم. د هغې نه علاوه که د چا تاڼه راځي، که د چا تحصیل راځي، که د چا اسپتال راځي، که د چا نوره څه منډه تړله راځي، نو انشاءالله تر اوسه پورې به مې کوله هسې د خپل شوق نه. اوس چونکې زما ذمهواري شوه او زما مجبوري شوه چې به ما باندې دې د خلکو اعتماد وکړو، ما باندې اوټ ماله راکړو او زه د دې خپل ملګرو زما سره چې په کمپین کې زما کم ملګرو د پارټۍ ملګرو یا نورو پارټیانو والا یا نورو ملګرو چې زما هسې په ملګرتیا زما سره کمپین کړی دی، بغیر څه د لالچه، بغیر څه د دې عهدو باندې، د هغې د تنخوا باندې زما سره خلکو ډېر په مینه کار کړی دی. او د هغې نه چې نن دا راله چې زه د عوامي نیشنل پارټۍ له طرفه د ویلیج کونسل امنکوټ 2 نه جنرال کونسل امیدوار چې دی زه جنرال کونسل منتخب شوم. نو د ټولو شکریا د خپلو عوامو هم ادا کوم چې کومو کسانو ما له اوټ راکړی، زه د هغو هم شکریا ادا کوم او چې کومو نه یې راکړی زه به کوشش کوم چې د هغه خلکو زه زړونه وګټم، د هغه خلکو خدمتونه وکړم، هغه خلکو له په کار راشم او را روان چې کومې مرحلې راځي یا الیکشن راځي چې زه د دې کلي چې دی د ټول خلک زه په خپل د هغو زړونه وګټم او د هغوی دپاره چې دی دا نور چې کوم اوټ ما نه دی اخیستی کوشش وکړم چې هغه اوټ هم زه ځان ته راولم. او انشاءالله مې د رب سره دا لوز دی او د دې خپل عوامو سره چې د دې عوامو 1 روپۍ هغه به په ما حراموي او چې څه پړ راځي څه دغه راځي زه به د دې کلي مشران راټولوم، هغو سره به سلا مشوره کوم چې کم مستحق و، کم کس مستحق و، کم کار مستحق و، کم ضروري و، هغه به زه کوم. او زه یو وارې بیا ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له په دې مشکلات ټایم کې په دې مصروفیات ټایم کې ټایم راکړو. زه د خپل ملګرو او د دې خپلې عوامو ډېر زیات شکریا ادا کوم او د رب شکریا ادا کوم چې زه یې دونه یو ځای ته راوستم چې زه نن کونسلر شوم او انشاءالله زه به د دې پوره حق ادا کوم او خپل کوشش کوم.